ثفیان ثوری رحمه الله مکې مکرمې ته لاړو. څه وخت چې تیر سو له کوره خط ورغی ثفیان ثوری ته. داسې په خط کې لیکلي ول، عیال یې ورته لیکلي ول چې موږ سخت وږي یو، هېڅ شی نسته. د خرما هغه څه دي، د زړي دا نینې کوو په اور باندې، دا بیا خورو. د دومره سختې لوږې سره مخ یو. ثفیان ثوری داسې فکرمند سو، په زړه سو چې چا ته ووایم. چا ورته ویلې پلانکي بادشاه ته ورسه یا پلانکي خان ته ورسه، له هغه نه څه شی وغواړه. بادشاه ته ورسه، ورته وایي چې لږ پیسې راکړه، لوږه راباندې ډېره ده. ثفیان ثوري رضی الله عنه ورته ویلې وی دنیا چې څوک مالک د دنیا د ما له هغه نه دنیا نه ده غوښتلې. یعنې تر اوسه پورې ما الله ته داسې نه دي ویلي چې الله ته ما ته دنیا راکړي. نورې دعاوې مې تېر کړي دي. بیا هغه څوک چې مالک د دنیا ده، دغه نه به زه څنګه غوښتنه د دنیا وکړم؟ هېڅکله دا کار نه کوم. زه چې مالک د دنیا د هغه نه دنیا نه غواړم، چا نه خو یې بیخي نه غواړم، د ده نه خو یې بیخي نه غواړم. نو الله عز وجل طالبانو زموږ سلف الصالحین علماو ته دومره لوی عزمونه ورکړي ول، کلکې ارادې ورته نصیب کړې وې.